پی کې نوې وزیر اعلی سہیل افریدي ته حالات کنټرول کول به دومره اسان نشي ځکه پرون ډي جی آی ایس پی آر یو پریس کانفرنس کړی دی چې په دغه پریس کانفرنس کې ډي جی آی ایس پی آر ډیر واضح پیغام د کې پی کې نوې وزیر اعلی سہیل افریدي ته جاری کړی دی ډي جی آی ایس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې نور هم اهم خبرې کړې دي چې په هغه هم په دې ویډیو کې ډسکشن کوو دین علاوه الیمین ګنداپور په صدارت کې د پی ټی آی پارلیماني اجلاس هم شوه دی چې په دغه اجلاس کې الیمین ګنداپور د سہیل افریدي سره د مکمل حمایت اعلان هم کړی دی ډیر اهم اپډیټس تی په دې هم ډیټیل سره خبره کوو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ تاسو له معلومه ده چې عمران خان به الیمین ګنداپور ته بار د کې پی کې د اپریشن حواله سره وی چې ته د کې پی کې د اپریشن او دروا ته حالات صحیح طرف تراولا د اپریشن په کومه خبر روان دي ته دا خبره ټیک کا د قبایل چې کم مشران دی هغه سره کینا او دا اپریشن د روکاو کړه اپریشن او دروا خدا غا اپریشن کنټینیو روانو نو پرون ډي جی آی ایس پی آر په خپل پریس کانفرنس کې وی چې موږ ته هغه صوبای قیادت نه دی پکار کم چې دهشتګردۍ خلاف او د اپریشن سپورټ نه کوي لکه اوس په عمران خان خامخا سہیل افریدي ته هم چې ته اپریشن خلاف اقدامات وکړه ته اپریشن او دروا او بل طرف ته ډي جی ایس پی آر وایي چې زما هغه صوبای قیادت نه دی پکار لکه زما په صوبه کې هغه حکومت نه دی پکار کم چې د اپریشن مخالفت کوي نو سہیل افریدي کم چې د کې پی کې نوې وزیر اعلی راتلو ولده نو هغه به د حالات کنټرول کول دومره اسان نه وي هغه د خپل وزیر اعلی کومه کرسي چې هغه ملاويږي دا یو ډیره چیلنجینګ ثابت دي چې ځکه حالات الریډي تاسو له معلومه دي او بل طرف ته ډي جی ایس پی آر دا بیان هم جاری کړی دی چې پکې پی کې چې کومه دهشتګردي ده د هغې شاته سیاسي او مجرمانه ګټ جوړ دی مطلب د هغې شاله سیاسي خلق دي مجرمان چې کم دي هغه هم یو قسم لا یوځای شوي دي او دغه دهشتګردي پکې پی کې پیلاوي جي ډي جی آی ایس پی آر د افغانستان حمله حواله سره هم ډیر اهم خبرې کړې دي چې موږ به خپل امن و امان برقرار ساتلو د پاره چې کوم اقدامات موږ اوس کوو براتلون کې ټایم کې هم کوو موږ په خپل وطن کې چې کوم دهشتګرد را دننه کیږي یا د کم ځایونو ناراضینو هغه لارو کې به موږ خامخا مطلب بندیز راولو جی بل الیمین ګنداپور په صدارت کې پرون د پی ټی آی پارلیماني اجلاس شوه دی چې په دغه اجلاس کې د پی ټی آی اهم لیډرشپ هم شرکت کړي دی په دغه اجلاس کې الیمین ګنداپور د سہیل افریدي مکمل حمایت اعلان کړی دی الیمین ګنداپور ویل دي چې نوې وزیر اعلی سہیل افریدي چې کله هم حلف اوچت کی نو زه دغه مکمل حمایت کوم زه هغه سره په هر سټپ باندې ولاړم په هر قدم هغه سره ولاړم دغه فیصله به ماته منزوري وي هغه چې مال سه هم وای زماله به منظور وي هغه چې کم خبره کوي هغه باندې به لبیک ویما یعنی د سہیل افریدي حمایت مطلب زبر د سہیل افریدي حمایت کوم دا الیمین ګنداپور په خپل صدارت چې کم پرون پارلیماني اجلاس شوه دی پای کې صدر په خپل صدارت کې هغه پارلیماني اجلاس لدا خبرو کې او سہیل افریدي ته هم وی چې زه تاسو را شانه بشانه ولاړم زدي مطلب دا نو چې زه د مطلب د دې کورسنګ نه د دې عہدې نه لري کړل شوم نو زه د پی ټی آی حصہ نه یم زه د پی ټی آی حصہ یم زه د عمران خان سپورټ بیا هم کوم اوس هم کوم بیا به هم کوم دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو د دې حواله سره د تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ